چې زمان وسې چرته ده زما الیشبا چرته ده الیشبا څوک ده الیشبا بابا زه صرف تا یو لور یم کنه माफ कर भेजी माफ लेकर खुदा पर माफ लेकर माफ लेकर تاسو ول شپه بچی الیشبا ما ته پته وه چې زما او ستا ترمنځ څه خاص رشته شته زما زړه وې ما بچی الیشبا الیشبا څوک ته دا ښځه بابا یریږي ولې زه نیا یم ستا سوای تاسو څوک الیشبا بابا څوک ته دا ښځه زه ستاسو لور یم که نه الینا زه الیشبا نه یم زه د دې لور یم بابا تاسو ماته ګورئ ولې نه دوی ته دا رښتیا دي بچي ته زما لور نه زه ستاسو لور نه یم زه تاسو ټوکې کوئ که نه دروغ وایي تاسو وایي که نه بابا ترورې تاسو دوی ته وایي تاسو وګورئ ماته دوی ته وایي چې دا دروغ دي تاسو وایي دوی ته زه چېرته پیدا شوی وم تاسو خو ما وړوکوالي نه پېژنئ وایي زه الینا یم که نه زه الینا یم بچی دا رښتیا وایي ته د ارشد صاحب لور یې او هغه ښځه د چا چې ته خدمت کې همغه ستا مور ده دروغ ټول دروغ وایي ماته زه الیشبا نه یم زه الینا یم بچی دا رښتیا دي اوسه پورې چې تا ته چا سم ویلي وه دروغ دي ته د سمرا لورې ته د ارشد لورې زمان وسې زه چې ځو خپل کور ته بچې زما ګناه د دې قابله خو نه ده خو بیا هم یو نامکرامه او بدنصیبه ده چې تاسو کوم هم سزا ورکول غواړئ نو ماته به قبولوئ صاحب زه تا ته څه ووایم رفیقه زه تا نه څنګه حساب واخلم د هغه ورځو حساب دله څنګه واخلم کومې چې ما د لور نه بغیر ترې کړي دي ووایه بھیجان زه خو یم دله داسې سخته سزا ورکول پکار دي چې بیا یو نوکر د خپل مالک سره د داسې کولو سوچ هم ونه کړي زه رفیقه زه لاړ شه ته ما یو ځل بیا معاف کړې صرف د خپلې لور د خوشحالو دپاره صرف د الیشبا دپاره चेतन कड़े
के रिश्ते ओ नश्ले ब्या दा पैवंतारुना के दशी ओ साथू خوب نخپل دکړو ژوند بلا مزه هېر خود نشوي دا نازکې رشته او چې نشلته دا پیوند تارونه राजा बचे राजा देखा था बचे दास्ता कमरा تا ته پته ده ستا د لوبو شیزونه هماغه شان پراته دي څنګه چې تا پرېښي وو څه خبره ده لیژبه ته خوشحاله نه یې سو نه ما ته څه یاد نه دي هیڅ خبره نه ده هغه وخت ډېره وړه وې دا کمره خو ډېره لویه ده زما د کور نه هم لویه چرته وسولې هغه ته چرته به وده کولی یقینا چرته پزمکه به وده کولی نه هغه ما سره ډېره مینه کوي زما یې ډېر خیال ساتلی هغه به خپله په باڼ سملاستو ما ته به یې بستره خوروله داسې مه وایئ تاسو او زما بستره به داسې ښکلې نه وه خو زه به په ډېره په سکونو دکېدمه الیشما بچې هغه زمونږ نوکر او ته زمونږه اولاد یې فرق مونږ ته کم ځای کې ونه لټولي په مونږ باندې د غمونو یو طوفان تیر شو دا هغه بې شرم او بې غیرته انسان د لاسه خدای دپاره هغوی ته څه مه وایې هغه ما سره ډېره مینه کوي هغوی ما له څه نه دي کړي اوس خو زه راغلم که نه دلته د خدای دپاره هغه معاف کړئ هغه ته څه مه وایې ارشده ولې زما لور ژړې بس دې لورې نوره مه ژاړه هغه ته څوک هم څه نشي ویلی زه در سره دا واده کوم ارشده دا نازکې رشتې او نشلې بیا دا پیوند تارونه کېدای شي یو ساعت هم خوبونه خپل وده کړو ژوند بې له مزه هېرې خو دې نشوې دا نازکې رشتې او چې نشلې ته دا پیوند تارونه
ماته خودي نکړې دا پیوند تارونه ما ته داسې ولې ښکاري چې ته خوشحاله نه یې؟ نه داسې خبره نشته، بس باور مې نه راځي چې زه به دلته اوسېدم په دې کور کې. په دې کې د یقین څه خبره ده؟ ولې زه تا ته خپله مور نه ښکارم؟ زما په سترګو کې تا ته د مور مینه نه ښکاري؟ تا ته زما درد نه ښکاري؟ 15 کاله چې ستا نه بغیر په ما څنګه تېر شو، تا ته د هغې څه پته ده؟ نو بیا هغه څوک و چې ما خپل هر څه ګڼلی و؟ هغه دوکه وه، ټول دروغ و. د هغه مینه خو د یو پلار په شان وکړه نه، نو بیا هغه دوکه څنګه کیدی شي؟ د هغه خیال ساتل د یو مور په شان او پالنه د یو پلار غوندې. که هغه زما خپل پلار نه وی، نو بیا ولې په هغه انسان کې ماته د مور پلار غوندې مینه او شفقت ښکارېده؟ ولې ماته په هغه خپل مور پلار ښکارېده؟ د دې پته ماته نشته. ما دپاره دام ډېره ده چې ته زما لور یې او دومره موده پس ما ته زما لور بېلو شوه. همدا چې زما لور له بالته خوب ورشي، هغه په نرمو نرمو بسترو د خوب عادته نه ده چې تر کومه به هغې ما سره ملاقات مو کړی، نو نه به وده کېده. هلته به څنګه وده کېږي؟ رمشه اوس خو به ته دا وړوکوالي واده پوره کړې که نه؟ صاحبه معاف دې کړئ صاحبه. الیشبا چې دا چېرته لاړه؟ الیشبا بس مکه ولې ملاستئ؟ ښه راځه بار دې ټول د ناشتې په ټیبل انتظار کوي. راځه شابه زر راځه.
چرته دا تر اوسه راغلی نه بس اوس به راشي ناهید مې ورپسې ورلېږلې ده نیا به تا ته پته ده بیګا ټوله شپه دا ویښه وه تله راتله هغه به یې کته چې هغه ویښه ده او کوده اخر مور یم که نه عجیبه ښځه اوس خو کور ته راغلې ده پرېږده چې اډجسټ شي هغه ده راغله زما بچی راځه راځه لورې ما سره کښېنه څه به خورې بچې او واخله پراټه وخوره ګډ مرده او او چې ورپسې وسکه بچې چې ګوریز غم ونه کړي د رفیق علاج به موږ په غټ هسپتال کې کوو رښتیا دا دې د پلار فیصله ده موږ ستا د خوشحالو دپاره هر څه کولی شو بس نوره مه ژاړه بچې ولیده ما ته ولې داسې ښکاري چې د علیش بابا واپس راتلو ته خوشحاله نه یې نه نه دا هیڅ خبره نشته زه ډېر خوشحاله یم او ستاسو د ټولو خوشحالي زما خوشحالي ده بیا زه به پې ولې خفه کېږم رمشه اوس خو به ته دا وړوکوالي واده پوره کوې که نه همدا تروري چرته دی بابا وای کنه بابا چرته دی تاسو ته پته شته هغه علاج به اوس غټ هسپتال کې کیږي بچی هغه ته غوښتي ویلي چې اخري ځل دې ما سره ملو شي فایل را کماله د دې طبیعت ډیر زیات خراب دی کې دې شي د دې سره ستاسو د اخرنۍ ملاقات وي نرس راځه ما سره تاسو طبیعت دومره خراب شو او تاسو زړو خبر نه کړم ډاکټر درله جواب درکړو او تاسو بیا ماتو نه وې بچی چې کله ما ته دلته نه تختولی وي که نه ما خپل ځان سره دا وعده کړې وه چې ستا په سترګو کې به رانه اوښکې رانه شي بچی اوس ته ما سره واده وکړه چې ته به اوښکې نه تویې ما ته پته ده چې ما
ما تا سره ډېر ظلم کړی دی، ډېر ظلم مې کړی دی. ما معاف کا بچی، خپل بابا دې معاف کا بچی. ابے جی معاف کے सेवा माफ भी कही सेवा. تاسو کو زما خپل شان بابا یې کنه زمانه داسې معافي غوښتلو باندې ما هم ګناهګار وې. बाबा 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 लाजम आवाज नशी प्रियकाव दे. اوس خو به ته دا وړوکوالي واده پوره کې که نه؟ د ورکوټي والي واده خپل زوی واده زه دې کلیوالې سره وکم؟ پته نشته چې څوک ده او د کوم ځای نه راغلې ده، هلیش به دم او که نه. زه به د خپل زوی واده په یو قیمت هم دې سره ونه کم. خپل ډیر خیال ساته. تم خپل خیال ساته او چې کور ته ورسې ما ته خامخا فون او وکړه. ولې زه به دې پته مایم. ډیره مهرباني. همدا تروري تاسو چیرته ځئ؟ بچي زه ځم، ته به اوس دلته اوسېږي. چیرته به ځئ؟ هلته خو څوک شته هم نه، چا نه به ځئ؟ بچي هلته زما کور دی، تا ته خو پته ده چې زه د رفیق علاج دپاره دلته راغلم او دا هغه ځای د پرېښوستو خو زه سوچ هم نشم کولی. دا کور ستا خپل دی او د دې کور خلک هم ستا خپل دي، ته به اوس هم دلته اوسېږي، ټیک ده؟ نه بچي ما مه یې څارو، زه نه یې څارېږم، ټیک ده؟ د دې خیال ساته. राजे ओ गुड मॉर्निंग अमी. गुड मॉर्निंग. څنګه یې تاسو؟ زه ټیک یم بس. خیر خو دی کنه؟ ولی ته به د سنا سره واده کله کې؟ کال پس ما خو یې لیدل تا. کال کې خو ډیر وخت دی. ته زر واده وکړه او بهر لاړ شه. دومره زر ولې؟ ولید یو نیډ ټو انډرسټینډ چې کله ته وړوکی وي که نه نو ستا پلار ستا رشته د علیش با سره کړې وه. امې دا څه کیسه تاسو رانیولې ده؟ هغه علیش به کومه چې مخکې غوا شوې وه. او
چې اوس راغلی ده. ولید پلیز زما په دې خبره باندې ځان پوهه امي ما کړه. ته پته ده چې تاسو څه ویل غواړئ. کومې جینۍ سره چې په وړوکوالي زما رشته شوې وه هغه روکه شوې وه اوس میلو شوه د هغې په خوشحالۍ کې به یې سره زما واده کیږي. او داسې کیدی شي نو پلیز زما خبره هسې ګپ مه ګڼه. امي زه اوس هغه ماشوم نه یم کوم چې به تاسو بورډینګ سکول ته په زور او په جړا لېږلو. زه دا نه ویم، زه دا ویم چې دا خبره په حقیقت کې بدلیدی شي. ګینې نو هغې به زما واده د الیشبا سره په زور کوي. یس نه امي داسې نشي کېدی فکر مه کوئ زما واده به ثنا سره کیږي. ولید امي پلیز تاسو ولې فکر کوئ؟ اوکې کیری آن. تا ته پته ده ته چې دلته نه تللی وې نو ستا مور به هم په یو ګوټ کې ناسته وه همداسې به یې ژړل بلکې د هغې حالت خو به تا نه هم زیات خراب و ما به هغې له ډېره وسله ورکوله خو د هغې حالات به ورځ تر ورځه خرابېدو ما د هغې دا حال نشو لیدی ما ډېر کوشش وکړو خو هغه ټیک نه شو بیا یو ورځ ته واپس راغی هغې ته دا هم پته نه وه چې همتا الیشبا خو ما ته به همیشه ویل چې دې جینۍ سره زما څه ناسه رشته شته دا جینۍ څوک ده تا ته پته ده چې هغه څوک هغه د هغې د مینې انتها وه د یو مور مینه بچی الیشبا هغې ته ډېره موده پس میلاو شوې خو که ته اوس هم همداسې په یو ګوټ کې ناسته او جاړې نو هغه به وایي چې ته خوشحاله نه نه زه ډېره خوشحاله یم بس هر څه داسې ناګهانه وشو چې ډېره پوه نه شوم I understand. خو بچې زما تا ته دا مشوره ده چې خپله حوصله کوه او خپلې مور له حوصله ورکوه موږ ډېره موده په دې کور کې ستا د خوشحالو او ستا په بړک بړک د خندا ارماني وو بس موږ صرف دا غواړو چې ته په خپله خندا او خوشحالی دا کور روښانه که موږ ته ستا ډېر ضرورت دی بچې بس اوس ژړا بنده کړه نه زه به اوس نه ژاړم تا ته ویم رمشا ته ولې خاموشې موږ دا واده یو ځای کړې وه چې زموږ د بچو به واده کېږي نو بیا ته ولې څه نه وې ګوره سمرا ما ته پته ده ډېره خوشحالۍ چې الیشبا واپس رااله ټول خوشحاله یو الیشبا
بچې ولې داسې مانه لري لري ګرځي ستا په کتو خو زما سترګې نه مړېږي څنګه سکون مې ستاسو غېږه کې څومره عجیبه احساس دی چې زه دې تر اوسه محروم وم زما د خالي غېږه د ډېر وخت نه ستا په انتظار وه زما ښایسته لورې بس دې نوره جړا بنده که زه هم تاسو په ژړا نشم لیدی ډېر وخت مو تیر کړو د یو بل نه جدا تاسو معذورۍ وجه هم زه ومه اوس بس تاسو په خپلو خپو ته درېدو وجه هم زه جوړېږم بس تاسو ما سره یو لوز وکئ چې تاسو به زما بابا معاف کوئ به که نه تا ته یاد دي چې کله ته وړه وې نو د مونځ په وخت همدغه شان به تا زما په اوږه سر کېښودو یاد دي درته او کله کله خو به چې زه سجدې له لاړم نو په اوږه به مې راسوره شوې ډېره ورانه وې مه خفه کېږه الله به خیر کړي مه پریشانه کېږه یا بې ما بچې تاسو نه یو تپوس وکړم ولې نه وایا دا څنګه معلومیږي چې دعا قبوله شوه بچې هره دعا قبلیږي خو کله مونږ ته پته ولګي او کله نه بچې زما ارمانو چې الله ماله د ګل په شان ښایسته کړوسۍ راکړي او الله زما واورېده او ماله ستا په شکل کې راکړه او بیا چې کله هغه حادثه وشوه او ته زموږ نه جدا شوې نو ما بیا د الله نه دعا غوښته او هغه دې زما دا دعا هم قبوله شوه ستاسو خو ډېرې دعاګانې قبلي تاسو زما بابا له دعا وکئ که نه چې خدای دې وله جنت ورکړي خدای دې داسې خوشحاله وساتي څنګه چې زه ساتلم زه د هغه خپله لور نه ومه خو بیا هم هغه زه دومره خوشحاله وساتله ټول عمر یې مینه راکړه او نیا به دا خبره زه ټولو ته کوم او تاسو ته هم ویم زما بابا معاف کړئ تاسو معاف کړئ زما بابا او بچې مونږ ټولو هغه معاف کړی دی ته مه پریشانه کېږه او ما نو خیر شوي ناهید بچې یو خبره درته کوم ستا دپاره یو سرپرایز دی دا هر څه ما تاله راوړي دي بچې زما دپاره خو دا خو ډېر زیات دي ښه ما ته خو لږې ښکاري زه خو یم چې تاله ډېرې جامې والم ته زموږ یازبینه لورې او ښه په ناز موږ ته په دې کور کې ګرځي راګرځي چې ستا پلار تا داسې ویني هغه به نور هم خوشحالېږي دا دومره لوړ پیزار دا خو ما کلم نه دی اچولی که دا مې واغوندو درز به وخورم خیر دی لورې هېڅ خبره نه ده ته خپلې چپړې واچو او زه به درله میکپ وکړم خو ورک که دا میکپونه زما ګوډې خو بې میکپه ښکلې ده صحیح ده مورې یو ځل بیا ووایه مورې د مودو نه د دې اواز اورېدو ارمانې ومه
ما خو دا ټکي په اول ځل وویلو. زما دا ژوند بیا د سره شو. سخري روجي درکما ارشد روجي را څومره ښایسته ښکاري هماغه ښکلې مسکا چی رښتیا هغه ولې چېرته دی؟ داغه ضروری کار و سنا سره بهر تللی دی. ها سنا سره ولې تلې اوس خو زمونږ لیش باراله کنه نو بیا سنا سره ولې تلې؟ سمرا څه چلو شو پتا ولې تا ته یاد نه دی چې مونږ یو واده کړی و چې د ولید او زمونږ د لیش بابا واده کیږي. اوس د سنا هیڅ ضرورت نشته. بس لګې الیش بابا چې ته دن نزا روټه مونږ نه خوړه. سمرا هغه اوس دلته راغلی ده او تا بیا دومره زر د واده خبرې شروع کړې ولې؟ څومره کالونه زما لور زمانه جدا وه اوس چې هغه راغله نو زه دا نه غواړم چې د هغې واده دې بل ځای وشي او زمانه جدا شي. تا ته ویم رمشا ته ولې خاموشې؟ مونږ دا واده یو ځای کړې وه چې زمونږ د بچو به واده کیږي نو بیا ته ولې څه نه وې؟ ګوره سمرا ما ته پته ده ته ډېره خوشحالۍ چې الیشبا واپس راله. ټول خوشحاله یو او موږ ټول ډېر زیات خوشحاله یو چې الیشبا واپس راله. زه خپله هم ډېره خوشحاله یم خو سمرا اوس وخت بدل شوی دی او ما ولید سره خبره خو نه ده کړې خو هر څه ستا د اړوان دي هغه هم به دې واده ته غاړه کښېنه دي. ولې به نه مني چې زه ورته په خپل ویم بیا به هم نه مني به خامخا چې زه د هغه مشر چاچي یم. رمشه ریلیکس بابي ضرور سره خبرو کوي بلکې زه به ورسره نن خبر وکم کچري د ولید او د الیش په واده وشي نو زمونږ د کورنۍ دپاره د دې نه نوره غټه خوشحالي نشته. زه ورسره نن خبره کومه ولید او الیش به